عیسی علیه السلام په ولار روان دی او درې امتیان دي ورسره. نو زما محترمو په لاره کې دوه خښتې پرتې دي د سرو زرو، خښتې او د سرو زرو. چې کله دی په هغه خښتو باندې نظر ولګېدو کنه، نو عیسی علیه السلام ورته فرمایي پیچھے مت دیکھو، شاته مه ګورئ، زمونږ کار د دعوت و تبلیغ دی، الله طرف ته خلق را بلل، الله سره د هغې صلح کول. چې کم ناجوړه خلق دی هغه زما عزتمندو الله سره جوړول دي، شاته مه ګورئ. نه کنه جی بس زمونږ لږ کار دی او کنه تاسو ورشئ. عیسی علیه السلام ورته فرمایي چې ګوره شاته کتل تباهي ده، هلاکت دی. ایسار وای ایمان خورې ورې ارمان د دنیا گئی دا، قسم پر رب العالمین دغه وخت دی نو چې هغې ایثار شو. عیسی علیه السلام لاړې خپل دعوت و تبلیغ واز او نصیحت کی. زما محترمو دا ځوانان راغه اوس خښتو نه داسې ګیر چاپېره ناست دي، هلکه دا خو الله غټ چانس هم والو څه به کوو. او هلکه بعد کې به تقسیم کوو، لږ وږي شوي وو، داسې کار وکړي دا یو ملګری ولېږئ خوراک پسې، دنیا خو راته میلاو شوه، دا ملګری خوراک پسې ولېږئ، خوراک وکړو، د هغې نه پس به دا دوه خښتې تقسیم به کړو. زما محترمو هغه نوجوان یې خوراک پسې ولېږو، دی دواړه اوس ناست دي، هغه چې کوم د انسان په دې خمیر کې کم شی هغه ګلی شوی دی پکې راوچت شو، هرس پکې راوچت شو چې هلکه دوه خښتې خو یو به ته والې یو به زه والم، راځه چې دا بل قتل کو، دا چې راشي به دواړه به یې راونیسو ایسته به یې کیسه ختمه کړو. اوس به څه په دې خښتو کې به هم چې کم دی که نه. نو کله هغه راغی نو غریب سودا یې ښودې نه وه چې دی پې راباندې که داسې ووالو چې په هغه ځای باندې زما عزتمندو لاړ لتاړ کو کیسې وله ختمه که بس خوشحاله ناست دي. راځه اول دا خوراک وکړو، هغې نه پس به یو خښته ته والې او به زه والم به ځو به. چې زما محترمو هغې کله خوراک کړی دی هغه دواړه په هغه ځای باندې پړلېدلي دي. هغه ځوان تلی و هلته په هغه خوراکه کې زهر اچولی و چې د دې دواړو نه به خلاص شم او دا دواړه خښتې به ماته پاتې شي. نو زما محترمو هغه دواړه مړه پراته دي او هغه بل ځوان هم مړ پروت دی. په دې کې عیسی علیه السلام چې راغی چې هلکه دا څه ګیم دی، دا شهزادګان خو مړه پراته دي. هی ما درته نه ویلې چې پیچھے مت دیکھو، شاته کتلم تباهي ده، هلاکت دی. زما هم ونه منله، هغه د انجام ته ورسېدی. دنیا به ځای په ځای وي، ما او تا به نه یو. یو حاجي صاحب وفات شو او هغه حاجي صاحب د سرو زرو غاښونه یې ښودي وو. اکثریت خلک چې کم دی د سرو زرو غاښونه ږدي. زما محترمو چې وفات شو نو د جنازې ټیم برابر دی، بار خلک آواز کې وي دا مړی راخلی که نه راخلی، ټیم برابر دی. نو بچوی ورله آواز ورکو ویل حاجي صاحب کې کار ډیر دی، په لاسونه او پیشکسونه یې ورپسې راغستي وو چې هلکه حاجي صاحب به په دې سرو زرو غاښونو باندې په قبر کې څه وکړي، راشه ګرانه ګراني د تېنه ویې باسه. قسم په رب العالمین دغه وخت دی، دغه وخت دی زما محترمو. آخرت د زندګۍ دپاره تیاری وکړئ. پلار لاش مړی به پروت وي، قسم په رب العالمین اولاد به په جاگیر باندې اخته وي، په میراث باندې به اخته وي، په میراث باندې به د یو بل ګریوان ته لاس اچولی وي چې پلار خو مړ شو، ګورې پلانکې ځمکه زما ده، پلانکې کور زما دی. او پلار به غریب ناست وي ورته وایي حاجي صاحب ژوندی به د خپلې ژوندانه باندې دا شی تقسیم کا، سبا به مړې. داسې عجیبه غونته کې وخت راغی، عجیبه غونته کې دنیا ده. زما محترمو د دې دنیا محبت هلاکت ته تباهي ده. د چا په زړه کې د دین مینه وي، رونو ته وایي زما دا مور و پلار دي، که تاسو خدمت کولی شئ خو ویې کوئ، که نه شئ کولی زما د مور و پلار ټول هر څه دې ستاسو مبارک وي، زما حصه دې ستاسو مبارک وي. زما مور و پلار پکار دي، زما مور و پلار پکار دي. د دې خدمت کې زما محترمو کامیابی ده، سربلندی ده. د دې په خدمت کې هر څه دي، دنیا هم د آخرت هم دی، دنیا هم د آخرت هم. اوس سوچ وکړه ستا د ټول ژوند خلاصه دغه مور و پلار. پلار جنت، پلار د جنت دروازه او مور جنت. پلار د جنت دروازه او مور جنت ته. نو زما محترم مونږ عبادت د څه دپاره کوو، مونږ دا روجي څه دپاره نیسو، مونږ دا سخت په ځان څه د جنت میلاو شي، الله میلاو شي.
او الله پاک فرمای چې زما رضا ستا د پلار رضا ده، ستا د پلار رضا زما رضا ده، ستا د پلار ناراضگی زما ناراضگی ده. نو الله پاک خپل رضا ستا د پلار پر رضا کې وښودله چې پلار راضي که بس چې د چا نه پلار راضي پوه دي شي الله ما ناراضي دی. سبحان الله، چا نه پلار راضي ادي پوه شي چې ما نه الله راضي دی. تو ورته په کوم بنیاد ته دا خبره کې تو ته حدیث پیش کا چې الله رسول فرمای چې د الله رضا د پلار رضا ده، د پلار رضا. قسم بالله پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام به یو وکړو کاش میری ماں زندہ ہوتی، کا زما مور ژوندۍ وا. اخو په ماشومتوب کې تینا الله پلارم واغستو مورم ته الله واغست. نن به امت ته د مور او پلار عظمت ورښودلې وې، نن به امت ته قسم پر رب العالمین اول زه بیا تاسو غیر چاپیر په دنیا کې وګورئ دی مور او پلار ته څومره سپک نظر شروع دی. بهر حال نو دا ټول د مور او پلار هغه قدر او قیمت ولې وغورځېږي؟ دنیا پیسې بنگلا گاڑی دی ته وګوري بیړه تخنیږي، پلار لم ډز ورکوي، مور لم ډز ورکوي، خور لم ډز ورکوي، رور لم چې سیټ ته شي دا شی ماته میلاو شي. دا د انسان فطرت ته ګوره دا